حلیمه سعدیه چې کوم په جناور باندې سواری باندې سپاره ټول قافلې والو تعالی چې نه مو ور سره راوستي اوس ته سره پازاب یو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جان سره سپور ک بیا پټول قافلې باندې بیا مخ چسلا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. موږ پرون دا خبره کړې وه چې الله تعالی دا مثال ورک، مثال بیان ک مثل نوره کمشکات فیها مصباح. موږ دا خبره کړې وه چې زاد المسیر په دې چې درې وجې بیان کړې دي چې الله تعالی دا مثال ولې بیان ک. بیا تر دغه چې پورې موږ دا خبره کړې وه یکادو زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، چې قریبه ده چې دغه زیتون او تیل خپل بلسی چې لا دې اور ورنږدې کړای نه. بیا دې معنا موږ دا کړې وه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قریبه ده چې خلکو ته به پته ولګېږي انه نبی ولو لم یتکلم. پیغمبر علیه السلام به خلکو ته دعوت نه وی ورکړای، بیا به خلکو ته دا پته ولګېږي چې دا پیغمبر ده. په درجې باندې موږ پرون خبرې بستی کړې وللې. که تاسې موږ دې خبرې ته سوچ وکړو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیدایش نه مخکې چې کله د ابرهه لشکر د مکې ړنګولو اراده وکړله، پیغمبر علیه السلام پیدایش نه 50 دن مخکې الله تعالی د قریشو احترام، عزت، بزرګي د ټولو عربو په زړو چې داسې چینوله چې الله تعالی مرغیر ولږلې ایو منظم فوج هغه یې نیست و نابود که. الله تعالی فرمایي قرآن پاک چې که عصف معقول که، عصف معقول دی ته وایي لکه جناور چې خوراک وکي بیا واچوي نو چرنګ سره اور کړای نو دغسې چارې وکړلې مرغیو په الله تعالی رلږلې وي. نو دای د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راتګ ته یو قسم توطیه تمهید ده چې تاسې دغه کور ړنګوو، دغه کور آبادونې لپاره خو یو اخرنی نبي راتلونکی ده. نو د قریشو یو قسم هغه خلکو په زړو چې روبه دبدبه واچېدله. بله دا وه چې کله دا پیدا سه نو مور دا بیان کوي چې ما د قیصر و کسرا هغه محلات نور د روم او د فارس هغه خزانې محلونه ما ولیدل، یو نور کمرې چې پیلاو سه وای ما ویل چې دا یو عام ماشوم نه ده. بیا دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لا خو ماشوم ده چې کله حلیمه سعدیه وړه واقعیت تاسې اورېدلې ده. نو حلیمه سعدیه چې کوم په جناور باندې سواری باندې سپاره وه ټولې قافلې والو تعالی چې نه مو ور سره راوستي اوس ته سره پازاب یو. چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جان سره سپور ک بیا پټولې قافلې باندې بیا مخ چسله. هلته خلکو وویل چې دغه ماشوم چې برکت سته. حلیمه سعدیه فرمایي چې موږ کور چې به ډېره نیستي وه او زو چې به پی نه وې او زوی به وږې وې، یو بل کړاچی مې اخیستی و په یو ورکونې باندې بیا به دو ته ماهانه لکه ټیوشن موږ چې کوو کړاچو ته دو ته به پیسې میلاو کېدلې.
وای چې ایغه ورور با هغه د کوم د محمد ورور و صلی الله علیه وسلم له لوجه نه بیا ګردش پزړل چې کله مو دا معصوم راوړ نو خوشحالي را لموږه کور چې آلته خلکو ته پته ولګېدله. مختصره درته کوم چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لا معصوم وړوکی و نو خلک رالل عبدالمطلب ته چې ته دغه خپل المسای روباسا د د په وساطت سره د الله تعالی نه د برانه سوال وکا. نو هلته خو لا دا وړوکی ده خو خلکو دا عقیده جوړه وه چې دا عام معصوم نه ده. نو چې د په وساطت سره بیا سوال وکړه الله تعالی به بران وکړ. 12 کالو باندې چې دا کله خپل تر ابو طالب سره لاړ تجارت ته بیا 12 کالو ولکړه چې تجارت کوي سي چونکه د ابو طالب ورور عبد الله د پیغمبر علی السلام والد محترم وفات سلای وو. چونکه پیغمبر علی السلام خو د پلار وفات نه بعد پیدا سلاو نو ډیر ګران و پټولو باندې. نو تجارت ته جان سره بل ملک ته پہنچاو بل علاقې ته خفقاوي نه. نو الته د یو راهب چې د عیسی علی السلام دین والکوم عالم به وی راته راهب ویله. نو راهب ولې دا خبر ورته کوي چې دا معصوم چا سره ده؟ وای دا خود سره ده ما سره ده. وای دا څه وکړه چې دا معصوم د غجی نه واپس کا. دا عام معصوم نه ده دا د وخت خیرنه پیغمبر ده. نو یکادو زیتها یدوی او ولو لم تمسس هنر معنا ده چې لا خو وخت راغلی نه ده. وخت نه مراد هغه طلای ده او د زیتون تیلو نه مراد پیغمبر علی السلام ده. الا طلای راغلی نه ده چې دای بلیږي. معنی چې ده معنی دا ده چې 12 کالو په عمر باندې د عیسی علی السلام دین عالم د توای چې دا پیغمبر ده. نو معنی دا وا یکاد محمد یتبین للناس انه نبی ولو لم یتکلم. وای پیغمبر علی السلام با قریب د خلکو ته چې دا بظاهر سي چې دا پیغمبر ده خو پیغمبر علی السلام بل خپل دعوت نه ورکړای. نو پیغمبر علی السلام خو لا ډیر زیات معصوم ده چې د خور هغه مور توای دغه حلیمه سعدیه ته شیمانه مې دله خور والی واقعیا به ته بیانو. حلیمه سعدیه ته وایي چې ما سره به خپل ورور خامخا اوزو پیاونو ته جی الانکه اوزه خپل شیطانی کوي چې معصوم ته سره لارسي. خو چې کله ډیر اصرار وکړو ته چې ولې داسې وایي وای چې داسې وایي چې ما سره وروري به اوزه زر خوراک وکي بیا داسې ګول تر موږ نه چینی بیا دغه اوزه د جناور دا بیا ما ورورته ګوري یعنی محمد ته صلی الله علیه وسلم از خپل ورورته ګوره اوزه زر خوراک وکي شیطانی بیا نه کوي بیا ځان یې پستړي. نو دوره وړوکوالی چې هغه په دې پیدله چې دا عام معصوم نه ده. بهرحال بل کول دا ده پچې چې دغه مشکات نه مراد ابراهیم علیه السلام ده. مشکات نه مراد هغه وتکای تاکای اتاکی منچ خو شیشه وا کنه. از زجاجه نه مراد اسماعیل علیه السلام ده چې د ابراهیم علیه السلام بچای ده. مصباح هغه لالټین یا هغه دیوا چې په د شیشې چې نه فیټوا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ده. یو معنی ده چوک وای چې نه معنی دالته داسې ده چې عبدالمطلب دا مشکات تا مشکات چونکه تاکی تا وای تاکی چې شای محفوظ پروتی چې تر چوره پورې عبدالمطلب د پیغمبر علی السلام نیکه دا زمدای و پیغمبر علی السلام داسې له دشمنو نه محفوظ و لکه تاکی چې شای محفوظ و عبد الله بالزجاجه عبد الله چې پیغمبر علی السلام والد ده وی آشیشین دا مراد ده و محمدن بالمصباح او اغا لالټین ورته وایا اغا بلف و یا پیغمبر علی السلام ده. دا یو معنا کړي با. دوامه معنا دا کړي با چې دینه مراد اغا نور د ایمان ده چې د مؤمن سړی ا د مؤمن زنانه ا د نوجوان په زړه چي. نو دالته مشکات نه مراد زړه دغه سړی ده. ا مصباح نه مراد اغه نور د ایمان ده چې په دغه چي ده. چا ویلی دي چې نه مشکات نه مراد د سړی والا د زنانه والا د نوجوان والا د سینه ده.
دا تاکی غوندې ده. مصباح چې شاید پچې قرآن ایمان چې د په سینې چې دی، بیا هغه بلف چې شاید د زړه ده. ځکه خو فرمایي کنه چې الله تعالی الهمها فجورها وتقواها، الله تعالی الهام کړای ده هر انسان ته، که مسلمان ده که مسلمان نه ده، د شیوال ا د بدیوال ډیر داسې شیان وایي چې خپل به په پیاږي چې دا الله حلال دی الله حرام دی. دا وایي چې موږ ویلو کنه چې تو کدو من شجره مبارکه، چې دا د یو داسې بوټي وال تیل دی چې ډیر برکت وال بوټی ده، چې زیتون بوټی موږ مراد کړای وو. وای چې دینه مراد اخلاص ده، چې چوره د په اعمالو چې اخلاص ډیری دوره به بیا درانه. د بخاری شریف اولنای حدیث دا ده انما الاعمال بالنیات، اخیرنای حدیث دا ده چې د اعمالو به وزن کیږي، وزن. نو ربط دا ده سره چې اخلاص ډیری پچې نو درون بای، چې ریای کربوس کو تلل بای. نو چې موږ دا ویلو الله تعالی فرمایلی لا شرقیه ولا غربیه، اوس دې چې معنا ده وای دې معنا بیا دا ده چې بیا په کوم زړه چې اخلاص پروتي بیا بدا نه شرقي یا نه غربي. څه مطلب؟ المر بیا نقصان نه ور کوي. اخلاص ته چې زړه چې یو کوم کار کوي په دنیا چې مخالفین به ډیر زور ولګي، خدا ته به نقصان نسی درکوي. شیطان به ډیر کوشش تر باندې وکړي چې دا کار ما کوا، خو هغه کار به ته بیا کوي ولې تاسو به بیا اخلاصي. نو کسړی په د اخلاص باندې شکر وکړه، لئن شکرتم لازیدنکم. قرآن مجید فیصله ده. الله تعالی فرمایي که چیرې مو شکر وکړه په نعمتو بیا نور تر زیاتمو. ا شکر خالی په زبې باندې ویلو ته نه وایي، په زبې به وایي، په زړه به وایي. چې کوم منعم ده چې چا شي ګړه تر سره کړې ده چې چته ته وایي هغه سې کوي، د درې کیسو ته شکر وایي. که بیا چیرې مصیبت ده ته راغی بیا دای صبر وکي، بیا الله تعالی فیصله ده ان الله مع الصابرین. الله تعالی فرمایي زه صبر کوونکو سره یم. چې څوک چا ظلم وکړ نو الله تعالی خو دې عمل نسی کېدای. چور غټ حکمران، غټ جرنیل، غټ بادشاہ، غټ دولتمان بیا دې د لوري باندې شي کنه. الله تعالی فرمایي زه دې صابر سړی په لوري باندې اوس ته سړی خپل فیصله وکړي چې ګټه به اخیر دې چا ولای. نو وایي چې دې زړه دې مؤمن چې دا که ایمان نه یې ورته رسېدلی دی به دغسې په دې کیسې پیډي چې دا ټیک ده دا ټیک نه ده. دا مسله زده کو. دا کله کله بعضې خلک وایي که نه چې چا ته دین نه ورسېږي بیا بیا دو لاسونه یې اموره به ګریوانونه یي. دا خبره ټیک نه ده. ولې؟ دلیل ته غوږ ونچه. یو سړی د وکړه غره په سر سترسه، اوس په ده ته دین څوک ورسوي؟ اوس په موږ ګرام یو نه موږ نه یو ګرام. که چیرې دی نابالغ مرسه الله تعالی به د سره څرنګه معامله کوي دا یوه مختلف فیه مسله ده. موږ ته دې چې غږېدا نه ده پکار. که چیرې دی بالغ څه نو چې دا هغه قدرتي ایمان په د زړه چې پروت وي دی به کم از کم دا سوچ کوي چې د دوره دنیا څرنګه پیدا سله، د شپه سي اروج سي ازمای سي یا دوبای سي، نور د دی نه لمونځ کوي، نه د زکات ورکوي، نه د روزې لري، نه د حج کوي، ځکه چې خو ته ورسېدلی نه دي. کم از کم دا کیسه به ذهن چې دا راولي چې د دوره نظام هسې نه چلیږي، دا خامخا چا پیدا کړی ده. نو دی به په خپل عقل نیولی، زه به نه یې ګرم. چې څوک خامخا وایي چې نه نه دو بلاسونه یې موږ به ګریوانونه یي، نو هغه وال به ګریوان یي، موږ وال به ګریوان نه یي. اوس وایي چې په یوه زړه چې الله تعالی هسې ایمان ایښایي فاذا جاءه العلم، که بیا وخت یې ورته راغله بیا د ایمان نور زیات کی، بیا دې ته نورون علی نور وایي. قرآن مجید چې مو ویل دې له وجې نه وایي فالمؤمن کلامه نور. مؤمن سړی خبرې به دی داسې کوي لکه رڼا. اوس په رڼا باندې خبرې څرنګې کوي؟ شیطانی به دوه کسانو منځ نه کوي، غیبت به نه کوي، بل چا باندې به بهتانونه نه لګوي، که چا مشوره ته نه وغوښتله روغه مشوره به ورکوي. نو دا کلامه نور ده و عمله نور. د عمل به نوري، عمل به څرنګې نوري؟
عمل بیا داسې نوري چې اخلاص پای پچې چا پر المانجونه تراوی حجونه مکو چې خلق په بیا وای خلق په بیا وای دا دوره نقصانګیره کلمه ده چې خلق په بیا وای چې ایره دنیا چې به ډېر داسې خلقي چې شړې رمال بیا کړی خدا کی سبي چې خلق په داسې وای خلق په داسې وای الله تعالی به تو فرمایي چې چا پر مکولی غنه بدلې غواړو قیامت په ورځ به چرنګي حالي الله تعالی فرمایي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لورورنا لکوروالنا لمورنا لارچانه بسړای پریږي بیا به تا ته دای نه کوي درکې ډیر شانه کوي بدر کی نو چې یو تی کار کوو کنه یو تی سبحان الله دی ولی نه چا پاره کوو ما الله پاره کوو اګه دغه عبادت چې د چوک شریک جان سره چې پلان کی خان به بیا چوي بیا په دغه عبادت سره به دوزخ ته ځي ځکه چې عبادت صرف الله دی پاره کیږي اته جان سره بل په شریک دي ته خو شرک وای او کا اخلاص پیدا کو چوک پچوي چې بیا خیراتونه نه پسې وکړل چوک پچوي چې اسکاتونه نه کړ پسې ور کما مسالې تفیت و پسې ور کوي کني میا پسې ور کوي اګه مو ور چې خلق پچوي مې مو د مسله مخ شوار ویدله ومدخله نور ادای چې کوم جته داخليږي آب نوري معنی بلف پیږي چې بلی معنی داسې محفل ته بدای نه چې چا د ګناهو محفلي اچ کوم جن دار وزي آب نوري خو نیک جته چې ګرځلای خو نیک جی بر وزي چې دای جمعه ترغلای له جمعه نه بر وزي اچ غلط جته تلای نو غلط جنه بر وزي ومسيره الى نور يوم القيامه او د دوال تکبه قیامت پر وجه باندې بچ شی تیاری دته بیا نور ملاوسی چې دغه نور د لخلیر با سلای ا د نور د په عمل سره کړای ا نور جته داخل سلای خارج سلای په پیغه دنیا نور وته ملاو کیږي ا کدای داسې جیانو ته جی چې دای پټ پټ جی خلکو نه شرمېږي ای شیطان وال جیانی نو بیا به نور نه تیار بای علامه دی نو ساتي بل دادا چې دالته د قران تشبیه ور کړی دا په لالټین سره چې قران پاک چې دا قران پاک دا بیټری د مثال بلف تا بلف چې په دې سره روشنايي کول سي ا د روشنايي کمیږي نه خدای و خبر ده قران پاک په روشنايي پسته کوي چې په تفسیر سره یې وایي دغه چې وایي ډېر ثواب ده ډېر ثواب ده خو دغه چوسی پاره ویل په تفسیر سره یو آیات زده کول دغه ثواب ډیر ده والزجاجه شیشه نه چې مراد ده وای د مؤمن زړه ده امیشکات نه چې مراد ده وزغواړو تاونچا تاکینا وای د انسان والا زبا اخلونه مراد ده چونکه په تاکی چې لایټ پروتي خو چې چوره تاکای ایغه ورنا به پروزي کاوړکای وړکای رنا به یا کغټ وغټ رنا به ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده مسلمان سړی او مسلمان زنانه هغه ده چې د زبان او د لاس نه بل څوک محفوظي دا ډیر ګران حدیث شریف ده حدیث شریف نه دا ګران موږ جان ته ګران کړای دا موږ زبل وجنه چور خلق په عذاب دي ا دې هر سړی خپل جان ته وګوري لموږ الله صلی الله وجنه چور خلق په عذاب دي هر سړی د خپل جان ته خپل وګوري ا شجره مبارکه نه چې مراد ده وای دینه مراد واخده معنی دا ده چې کچېره قران پاک تلاوت نه وکړلای سي د بنیادی کوم نور الله تعالی پیدا کړای دا په انسان رچې نو دینه به پته ولګیږي سړی ته چې دا کار ټیک ده دا ټیک نه ده وای یو معنی دا ده چې قریب ده چې دلایل دی الله تعالی آب روشان سی هغه چا د پاره چې کوم سړی فکر او سوچ وکي یش کی سړی په خپل پیدایش باندې سوچ وکي په د ټول عالم باندې سوچ وکي علامه اقبال یو شعر ده معنی دا سي ده چې د ګړدې دنیا دای شیشو یو ګلاس ده ا شیشو ګلاس خو سړی ډیر په اختیار شوري نو د شیشو ګلاس دوره غټه غرونه سیاره الله تعالی پیدا کړی دي ادم اتیږي نه دا چوک دا شوري ایغه ترب وای الله تعالی دې مشتمل کړو توفیق پر نصیب نور به ان شاء الله بیا وای واخر دعوانا الحمدلله رب